بهارت پاکستان باندې حمله وکړل او هغه صورتحال وو هغه څه جوړو د هغې نه پس چې کوم دی نو اسرائیل په ایران باندې حمله دا چې کوم صورتحال دی ډاکټر صاحب دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېره مننه شهاب صاحب. اصل کې که موږ وګورو که نه تېر شوي څو میاشتو نه یا تېر شوي څه وخت نه چې کوم ډیولپمنټس کېږي نو دنیا کې لکه دا چې کوم د دنیا سیستم دی ورلډ سیستم دا ډېر تیزۍ سره لګیا دی چینج کېږي بدلون پکې راځي که نه او هغه اول خو به موږ دا وي د انټرنیشنل ریلیشنز په ژبه کې چې انټرنیشنلیزم نه سیز ریجنلیزم ته ځي دلته ریجنل بلاکس جوړېږي نور هغه په امریکا چې سوپر پاور کوم حیثیت هغه ورو ورو ختمېږي نو هغې تسلسل دا ښکاري چې اول دا وکتلی شو چې یاره انډیا ظاهره خبره ده چې انډیا یو سازش وکړو په خپل ملک دننه او بیا هغې که هر څه مطلب و هغوی د پاکستان زور یې کتو که پاکستان زور شته که نشته نو پاکستان ورته خپل زور وښودو نو الحمدلله په دنیا کې د پاکستان هغه ریالیزم چې موږ د انټرنیشنل ریلیشنز وایو که نه چې یا سروایول اف د فټیسټ موږ یو تیوري وایو چې لکه زور چې دی هغه د سیلاټیوس کیبینس والا زور چې وښودو په دنیا کې هغه عزت هم سیوا شو اوس هغه چې دغه او هغې دویم مقصد دا و چې اسلامي ملکونو کې کوم پوټینشیل کوم دغه شته طاقتونه هغې موږ بیا ځوالو او بیا هغه شانتې موږ هغه دا چې کوم ریجنل بلاکس جوړېږي د دې مخنیوی وکړو